دا غرانګه الله جل جلاله په سوره توبه کې آیات نمبر 450 دې کې فرمایي ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى او دی ول منځته ناراضي او کبیا هم راضي نو دی سستی کوون کی وي یعنی په مات زله سره منځته راضي مطلب هغه رقم طریقه باندې نه لکه څنګه چې دی وسات رواني الله یعذ بالله لکه څنګه چې دی وډاله رواني لکه څنګه چې دی یو بل پیس کو فجور رواني لکه څنګه چې دی ډوم توپ رواني په هغه طریقه باندې ول منځته نه راځي منځته په مات زله او په مات خطر باندې راځي بیا خاص کار د سحر او د ماخستن منځ خو پر منافقینو باندې ډیر درن او بوجدار وي لہذا اول خو په هر منځ کې ډیر احتیاط کول لازمي دي خصوصا په دا ډول منځو کې لکه د سحر او د ماخستن منځ په دې کې چې سستیا ونه کوي د بخاری شریف حدیث مبارک دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ليس صلاة اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء چې پر منافقینو باندې د سحر او د ماخستن د منځ څخه بل درن منځ نسته نو یعنی منافقینو ته په ټول منځو کې د سحر او د ماخستن منځ ته راتلل ډیر مشکل ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا او کچیر دوی ته دا معلومه وای چې په دې ډول منځو کې څومره ډیر ثوابونه او څومره ډیر برکتونه دي نو دوی به و دې ډول منځو ته پس کېدلو راځ کېدلای پر سینه باندې به ورکللای خو د سهار جماعت به نه قضا کولای د سهار منځ نه قضا کولای خدا ډول منځونه به نه وای پریش کچیر دې ته د سهار او د ماخستن دا فضیلت معلومه یعنی بالفرض کا د بیماری په وجه باندې یا په یو بل عذر په وجه باندې په شون نو سرات لای نو په زنګنو باندې بارات لای او کچیر په زنګنو هم نو سرات لای نو ستې د مخ دې ډیر آی کتاب لیکلی پر کوناټو باندې بارات کېدلای خدا ماجت او د جمعه برکلای حبوا دې ته وای چې سکیر لکه دا ګوت سړی نه دي چې سکیر دې ته حبوان دا دومره د ثواب او دومره د برکت ډک منځونه لیکن د سلو کورو مسجد وي د یو نیم سلو کورو مسجد وي غټ مساجد وي ماخستن و سحر جمعه ته وګور دا رقم خلک به خدا پاک د منافقینو په ډله کې نه راپورته کوي کتاب لیکلی دي چې دا رقم خلک به په ورځ د قیامت یې به مسلمان د منافق په ډله کې راپورته یې به مسلمان د کافر په ډله کې راپورته المرء مع من احب رسول الله فرمایي چې په دنیا کې د کومې پارټي سره محبت دي دغه سره په ورځ د قیامت راپورته کیږي ژړه دي خرولې ده د کافر د بوش طریقه دي خوښه کړې ده د بوش وڅنګ د راپورته کیږي ولې ژړه خرولې به د رسول الله وڅنګ راپورته کیږي د رسول الله دومره بي عزت مخو الا یعذ بالله هغه به د چا څنګه راپورته کیږي هغه به د بوش او د اوباما د دا رقم خبيثانو کفارو څنګه ته راپورته کیږي او کوم څوک چې د رسول الله پر طریقه باندې د رسول الله پر حلیه باندې د رسول الله پر ژوندۍ باندې دغه د ژوندۍ موافق خپل ژوندۍ تیر کړي په ورځ د قیامت په رسول الله څنګه ته دا رقم ولای او نبی علیه الصلاۃ والسلام به شفاعت کوي خدای تعالی دې زموږ د لپاره شفاعت ذریعہ وګرځي مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا استاد دین خادم بچی د هوا ادم خدایا استاد دین خادم بچی د هوا ادم